خوږ اسلوب نه باقي هدایت د خدای لاس چې خدای چاته هدایت کوي وبکي چې چاته هدایت نه کوي ته پې ذموار نه خدای زموږ ښکلی پیغمبر ته وایي دا ذمواري پتا نشته دا باندې بیان دی اخوا هدایت د خدای لاس کوي خدای چا که پیغمبر هدایت په خپله کولی شي نو نوح علیه السلام به خپل زوی ته کړی او که پیغمبر په خپله هدایت کولی شي بغیر د خدای د توفیقه نو زموږ ښکلی پیغمبر په خپل تره مسلمان کړی وی ابو طالب او که پیغمبر په خپله هدایت کولی شي بغیر د خدای د فضله ابراهیم علیه السلام په خپل پلار مسلمان کړ دیارلس ځایه په قرآن کې د ابراهیم علیه السلام بیان د پلار ته چې یا بابا یا بابا یا بابا دا څه کېته خو چې خدای هغه ورته ما ته بې نصیحت ونه کړه لئن لم تنته لارجمنک واهجرني ملیا که دا خبرې دې پرې نه ښودې په کاڼو به دې ولم ابراهیم علیه السلام ته خپل پلار او ما پرېږده قال سلام علیک ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا ویزه سلام علیکم زه به ستا دپاره بخښنه غواړم ځکه خدای په ما ډېر مهربانه نو چې هدایت ته هم مړ شو دی خدای ورته څه ورځې منع نه کوله بخښنه به یې غوښته پلار دی ورته خدای منع کړه چې کافر دپاره بخښنه نشته نو خدای وایي یولسمه پاره کې وما كان استغفار ابراهیم لابیه الا عن موعظة وعدها اياه فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهیم لحلیم اواه منیب ابراهیم علیه السلام ته خدای یو څو ورځې مهلت ورکړو خو چې بیا ورته معلومه شو چې کافر دپاره بخښنه نشته نو هغه ته اعلان ده وایي زهره بیا هم پلار نو خدای ابراهیم علیه السلام سره وعده کړه د سوال وکړه خدایه ما د قیامت پرس ظهیر مکې ولا تخزني یوم یبعثون د قیامت پرس به مه شرمې ابراهیم علیه السلام نو دی به د قیامت پرس دا زموږ ښکلی پیغمبر ویلی دی دا پلار به وویني او دوزخ ته به ملایکو روان کړي لعنت په مبتلا دی به وي خدا هر څنګه چې زما پلار نو زما پلار چې په داسې شرم باندې او په تکلیف او په عذاب نو دا خو زما دپاره شرم دی او تا ما ته ویلي چې زه به د شرمو منه زه به د رسوا کو منه نو زما د پلار رسوایي خو زما خدای پاک به د هغه د پلار نه میلو جوړ کړي تک تور میلو مردار په ګند او په دسماتې او په وینو کې لړلی خپل چې ګوري ورته وایي ته وګوره ښکته میلو به پروت دی به وایي سخن 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 لرې کې لرې کې خدای پاک به ورته کافر دپاره بخښنه نشته نو دا د پیغمبرانو په اختیار کې نه د خدای پاک احسان دی پیغمبر لاره ښایي او باقي فیصلې د خدای دی نو حکمت دغه ته وایي په نرمۍ په خوش اسلوبه حضرت تانوي صاحب یو مثال د خوږې وینا او د غلطې وینا د اثر یو ښځه د کور کې د کوین اوبه راوباسي په برخه لور والا رامنډه کړې بیبي اوبه راکړې اوبه یې ورکړې زوی رامنډه کړې زوی ورته وایي د پلار ښځې اوبه راکړې چې کړه شو دا برخه اوچته کړه هغه یې په دې سر وو نو مور خو د پلار ښځی خو دا سپک لفظ دی مور ته څوک دا وایي نو د خوږ لفظ او د خراب لفظ دا اثر تبلیغ والا ښکلې طریقه کوي په نرمۍ سړي ته وایي د دې وجې نه اثر یې ډېر دی ډېرو خلقو ته خدای هدایت ډېر سخت بدماشان کافران په هغه نرمه لهجه او په ښکلي اسلوب خدای ښه کوي همدغې ته وایي چاوې د حرامو مرغانو او د زناورو سلامره د دواړو جهانو سردار ویلي دی هر هغه مارغه چې په پنجه نیول کوي او په پنجه وړل کوي هغه حرام دی او هر زناور چې داړې لري په داړو د امباره داړې
نو دا حرام دی. نو توتی حرام دی. توتی په پنج نیول کوي او په پنج وړل کوي. کارغه په پنج نیول کوي وړل کوي. دا توته کرکي چې په کوم جماعتونو کې دا حرام دی. ځکه هغه په پنج نیول کوي، پنج یې داسې او دا عام توته کرکي نه. بعضې علاقو ته سړي وویني نوې نوې مارغانې، بس دی علامه ده چې کوم پنجاور مارغۍ پنج یې داسې لکه باز شکرې، نو دا حرام دی چې په پنج نیول کوي او په پنج وړل کوي. او زناور سړي وویني په مختلفو ملکونو کې، نو ګوره که په داړه یې خوراک کو، داړه یې ویراوتې لکه سپې ګیدړ دا څیزونه، دا بد. توتی حرام دی. صفات میں تو بیان کړه. چاوی زه جهاد دپاره د کشمیر نه علاوه کوم ځای ته لاړ شم، ته ورته دعا کوه. جهاد د حکومت په سرپرستۍ کې کېږي. د جهاد اصول دی علماو لیکلي. داسې یو ډله لاړ شي زه ځم کشمیر ته جهاد کوم، هلته به تا مړ کړي، نو فایده یې څه وکړه؟ ځان وجل خو څه خاص مقصد نه دی. خدای وایي تبلیغ والا وایي چې ټول د خدای هدایت کې ښه خبره، یو تمنا ده یو واقعات دی. تمنا خو ښه خبره ده، خدای دې کافر ته هدایت وکړي، خو د خدای فیصلې جدا دي. نو ته تمنا کوه، ارزو کوه. چا د حاجتونو لپاره دعا غوښتې، خدای دې حاجتونو ترسره کړي. چاوی دو کسانو په شریکه دکان کړل، یو پکې کاروبار ته ناست دی او بل سړي له مقررې پیسې ورکوي. مقررې پیسې په شریعت کې دي چې د مخکې نه وی 1200 روپۍ میاشت به درکوم. نه تجارت کې چې ګټه راشي هغه نیمه کا، دې کې خو زیاتې کمې راځي. ته ستا دې ملګري ونه ګټلې نو بیا 1200 د کم دی نه ورکړه. دا سود دی. مخکې نه به پیسې نه مقرره، حصه مقرره کې، نیمه ستا او نیمه زما. نو که زیاتې زیاته حصه به دي، که کمه، لکه غنمو پټې چاله ورکړي چې ته پکې غنم وکره شي او تخم زه درکوم، ځمکه زما ده، خو ماله به 100 منه غنم راکړي. نو دا بنده ده. کیدای شي چې همدغه 100 منه وکړي، نو د هغه سړي خواري ټول واپس شو. نه دا به ورته وایي چې وروره نیمه ستا نیمه زما. نو دې ته نسبت وایي. نسبت معلوموه، مقدار ما معلوموه. مقدار چې معلوم شي به سود تی جوړېږي. یو په اجاره یو څیز ورکولي، دا موټر دې چلاوه، دا ورځې دومره پیسو په اجاره دا صحیح ده، خو پیسو باندې پیسې اخیستل په دې طریقه دا بند دي. دا چا تپوس کړی بعضې خیالات زما زړه ته راځي چې غلط دي. په خیالاتو بې اختیاره باندې خدای پاک څوک نه نیسي. زړه کې هر قسمه وسوسې شیطان اچوي. هغه وسوسه چې دی په خپله زړه کې پیدا کړي دا شریعت نه خوښوي، او چې بې اختیاره راځي د سړي مالي خلیا وي، د سړي وسوسې وي. نو دا زموږ ښکلی پیغمبر فرمایي چې زما امت ته خدای وسوسې معاف کړي دي چې څوک پورې په خولې پې تلفظ نه کړی. چاوی ما منخته منلی وه که ماله خدای زوی راکړه نو زه به یو چیرلی حلالوم، خو لور مې وشوه. هغه منخته در باندې نشته، ځکه تا منخته په زوی یاده کړې وه، خو عقیقه به کې، عقیقه د لور یوه چیرلی ده او د زوی 2 دي. خو منخته ښه نه، خدای سره تړون نه پکار، نه چې کار دې وشي بیا وکړه چې څومره دې وسي. ځکه ډېر خلک منخته وکړي بیا یې پوره کولی نه شي. مخکې یاد کړي زه به سنډه حلالوم، نو چې کار وشي نو ویده سنډه نه سر به یې خیرات کړم، نو سر خو په 80 روپۍ کېږي او سنډه په 14,000، نو د سنډه نه سر ته راورسي. بیا وایي د سنډه سر دې نه دی چې دې سر خو یو سر پکار دی، نو ورو ورو ځان ته خبر راکوئ.
نو منخ د شریعت نه خوښوي. د دواړو جهانو سردار وایي منخ ته د بخیلانو کار دی، د شمانو. او د خدای سره شرطونه مه تړه، خدای ته سوال کوه چې خدای در باندې احسان وکړي نو کوه چې څومره کې دې کې دا نقصان راځي. خدای دې لور ښه کړي وي زما لور ناجوړه وی دا بوډیګانې ښځې درود تاج ډېر وایي او اهلنامه وایي. ما ته خو نه دی معلوم درود تاج او نه راته اهلنامه معلومه ده. ښکلې درود دغه دی چې په مانځه کې مسلمانان وایي. دا د دواړو جهانو سردار په خپله صحابه و کرامو ته ښودلی دی او زمونږ د مذهب څلور واړو مذهبو عالمانو دا درود شریف په مانځه کې مقرر کړی دی چې دغه وایه اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلی آل شوافی شافی مذهب ورسره سیدنا وایي اللهم صل علی سیدنا محمد. نو که ورسره مو یې ډېره ښه ده، خو زمونږ مذهب والا چې څنګه وي د دواړو جهانو سردار ښودلی دی امت ته حقه شان وایه. د هغوی په ښکلې کلمو کې لوی خیر و برکت. زمونږ پیغمبر خو سردار دی چې هغې کې د خپل عزت او د جهاد په نیت سړی اسلحه والي راواله. اسیم د کور په څوکۍ په غرض اسلحه څه بنده خو نه ده، اسلحه څه شراب خو نه دی، نه پوډر دی. اسلحه ساتئ د خپل حفاظت دپاره، جهاد په نیت. که سړي د جهاد په نیت اس اغوښتي او جهاد له پې نام نړه نو د دواړو جهانو سردار وایي د هغې اس سرېدل، د هغې اس اوبه څښل، د هغې اس خاصړه کول، د هغې اس منډې وال ټول دته په عبادت حسابېږي. لکه سړی د خدای لار کې وځي نو هر څه په عبادت خدای قبلوي. چا وي ما خوب کې دویم واده کړی دی او خدای دې دویم واده درکړي. خو اکثر دا ښځه خوب کې لیدل دا د دنیا علامه چې نوجوانه ښایسته ښځه وي، او که بوډۍ توره بوره ببرسرې بلا شکه دې ولیدله نو دا فتنه ده، دا باندې فتنه را روانه. او که ښایسته ښځه دې لیدلي نو دا دنیا د مال و دولت په خدای درکړي. په پوزه کې غسل کې اوبه اچول که تا ته تکلیف وي نو په مزه مزه اچوه، ځکه اوبه پوزه دننه لمدون دا فرض دی. نو که اوبو تکلیف درته وي نو ګوته لمده دننه پوزه دا هم کافي کېږي. یو درې ځله لمده ګوته په پوزه کې ووهه. چاوی زما عمر 30 کاله د نوکر مې او واده م کول غواړم. مور ته مې یو جینۍ ښودلې ده چې ما له ده وکړه. مور مې راته وویل چې نه د نورو زامنو ودونه ما په خپل طبیعت کړي دي، دا به م په خپل طبیعت کوم. که تا زما خبره ونه منله نو زه دې نه بخم. نه، دا د مور غلطي ده، مور دې خامخله ده. خدای نارینه ته اختیار ورکړی دی. ټیک ته د مور پلار مشوره کوه، ځکه کله حالاتو نه مور پلار زیات خبرې. سړی د ټانګې په ښځه دوکه شي په سپینه ښځه. نو د دواړو جهانو سردار وایي ایاکم وخضراء الدمن، د ډیران د شینکي نه ځان ساتئ. نو چا ورته وی قربان د ډیران شینکي څه ته وایي؟ وی ښایسته ښځه په غلط ماحول کې. نو په دې دوکه نه شي، مخ به په پوډرو دغه کړي برابر کړي، دننه به تکه توری. نه د مور مشوره م ښه ده، خو تا له خدای حق درکړی دی. که مور دې ضد کوي نو د هغې نه بخل ستا دپاره نه بخل نه دی، بخل د خدای لاس کې دی، د مور پلار په لاس کې نه دی. تا ته خدای حق درکړی ډېر یخ. نو وایي زه ډېر خفه یم. مور په پوهېږه څوک مشران ورله ولېږه، خو ته په خپل هم د عقل نه کاره داسې نه چې جینۍ چې ستا خوښه وي دوکه شوې بینې. نو تا له خدای حق درکړی دی چې خدای جینۍ له حق ورکړی نو د هلک خو په خپله حق. جینۍ عاقله بالغه، پلار یې په زور نشي واده کولی، مور یې په زور نشي واده کولی، بادشاه نشي کولی چې د هغې وي دا سړی زما نه دی خوښ. د دواړو جهانو سردار زمانه کې یو جینۍ د خمسې نوم دی. پلار واده کړه،
یعنی ورې کړه چاله دا ته نه وه خبر چې خبر شو وایي دا ځای خو زما نه دی زه ځم د دواړو جهانو سردار ته شکایت کوم هغه ته راله وی قربان زه پلار یو ځای کې ورکړم خو زما هغه ځای نه دی خوښ وایي نه کېږي ستا نکاح او بیا هغه وویل چې عاقله بالغه ښه ده هغه بغیر د خپل اختیار نه څوک نشي واده خدای دا خو زمونږ پښتنو کې بعضې خبرې د ظلم دی نو ظلم نه دی پکار نه په هلک ظلم پکار دی نه په جینۍ خدای دواړو ته حق ورکړی ټیک ته مشوره دی کوي مور پلار سره چاوی تبلیغی اجتماعاتو کې لوټ فکر نه استعماله دا د هغوی نه تپوس کې داسې شرعي مسله خو نه ده چاوی زما نوم احمد شاه دی او دوه زامن مې دی یو حسین احمد نوم دی د بل حسن احمد درېیم زوی مې شوی دی ته ولې نوم کېږده وایي د حضور پاک سره زما بچو سره ډېر محبت دی ښه د هغه د مشر زوی نوم و قاسم والا کېږده ستا د هغه زامن خوښ دی نو د هغه د مشر زوی نوم و قاسم تسبیح و په کوم لاس اړوئ په ښي لاس ذکر هم په ښي لاس دی ښکلې خبرې ټولې په ښي لاس دی خوراک ستړي مشي قرآن شریف راغشتل جماعت ته ننوستل او بیکاره څیزونه دا په ګس لاس دی په ګس لاس پوزه پاکول ځان پاکول ټټۍ ته ننوتېدل نو په ګس لاس تسبیح مه اړوه په ښي لاس اړوه او ذکر هم په ښي لاس دی داسې دویم لاس ته ضرورت نشته په د یو لاس کې 100,000 پورې ته کولی شم ښه طریقه درځي نو ذکر په ښي لاس دی ځکه ذکر مبارک شی دی او ګس لاس د دې نورو څیزونو دپاره دی نو چې کوم لاس ځان له وروړی لاندې په هغې د خدای نوم مه یادوه او نوم په ښي لاس کوه چا وی حاجي محمد امین صاحب ځای کې ویښته دی چې د حضور پاک دی داسې مشهوره ده ښکلی سړی و دی د افغانستان نه راوړی هغه د انګریزانو په زمانه کې انګریزانو سره جهادونه کړي دي نو مفرور اوسه زمانه یو واده م افغانستان کې کړي و ننګرهار کې نو د هغه دی چې خاندان و عزتمند څه د وزارت خاندان و ښکلي خلک نو ده سره یې عقیدت و دله یې 2 ویښته ورکړي د هغه د سر مبارک نو ده محفوظ ځان سره ساتلی باقي اخبارات معلومات نشته نو داسې وایي درواره د ښځې سره د تره نکاح کېږي که نه او کېږي د خورۍ ښځې سره کولی شي درواره ښځې سره کولی شي تره ماما دارنګې رواره د تره ښځه کولی شي چې خطرې مړ شي او خورۍ د ماما ښځه کولی شي که ماما یې مړ شي د سهار سنت چې چانه لاړ شي نو زمونږ مذهب دا دی چې د نور راختېدو نه پس به یې کوي متصل به نه کړي د فرضو نه پس چاوی په ما خلق د خدای پاک د دنیا او د آخرت دواړه فرضونه ته خلاص چاوی چې امام مهدي صاحب دا بیت المقدس په یو ګټ کې ودرې څوک نږدې ورنشي ته دی دروغ ویلی دی مهدي صاحب به پیدا کېږي نوم یې محمد دی د پلار نوم به عبدالله د مور نوم به آمنه سید به د دواړو جهانو د سردار په اولاد کې وي او پیدا کېږي بلا پیدا شوی نه دی پیدا کېږي به او به پیژني خلک په زلمیتوب هغه وخت کې چې ډېر سخت جنګونه به تېر شوي د مسلمانانو لاس کې به لږه علاقه پاتې مکه او مدینه باقي ټوله علاقه به د کافرانو په لاس کې خدای پاک به دې د طواف په وخت کې څرګند کړي څوک به آواز وکړي دا هغه مهدي دی د دواړو جهانو سردار وایي نوم یې زما په شان به زما په اولاد کې وایي علامه دا ده چې خبرې کوي نو ژبه به یې نښلي او د خبرو وخت کې به د لاس د دغه پتون له لاس داسې ژبه به یې ونښلي دی به جهاد کوي د هغه زمانه کې به عیسی علیه السلام راځي 15 کاله به دې مخکې بیا به عیسی علیه السلام چې راشي نو 2 کاله به یې شریک کي بیا به محمد صاحب وفات شي مهدي صاحب
او عیسی علیہ السلام به تقریبا 40 کاله حکومت کې بیا به د هغه زامن بادشاهان کېږي. بعض زنانه خاص ویښته د هریلو په ذریعه صافی. هریلو خو زه نه پېژنم، څه زنانه ورته وي دا ناروا ده. زه خو په دې سوال نه پوهېږم هریلو څه ته وایي. ښځو ته اجازه ده چې په هره طریقه ځان صفی وکړي، که مسالې استعمال کړي. تصویر وښکل ښه کار نه دی، او ورته ودرېدل چې زما تصویر وباسه دا ښه نه ده. او که د ده خیال وي چا تصویر وښکل نو بیا دې ګناهګار نه دی. که د جماعت نه بار برنډۍ یا علاوه او درسګاه وي نو هغه جماعت کې شامل نه دی، او که مسلمانان داخل کی په جماعت کې او شامل کی نو بیا شامل نه. دا د خلقو په ثواب دید ده. او چې چا ځمکه وقف کړي که هغې هغه جماعت کې راولي، لکه زموږ جماعت لوی شي نو دا ټول حصه به جماعت، او اوس دا بار حصه جماعت نه دی، د دروازو نه بار. دې کې جنوب سړی ګرځېدی شي، بیماره ښځه راتلی شي، متیازې که یو خاص ځای وي کولی شي پکې غسل. سبیل او غسل خانه دا په شرعي جماعت کې نه داخل، ځکه هغې کې د هر څه روان. دا چا یو قصه لیکلې ده، ما ته دا نه ده معلومه، نه مې اورېدلې ده. د سحر او د جادو علاج دا د بخاري شریف په حاشیه کې راغلی د کتاب الطب کې. د یو لوی عالم بیان دی، د هغه نوم دی وهب بن منبه. هغې کې دا لیکي که په چا سحر شوي یا پې چا بد تعویض کړي یا پې کوډي کړي نو اووه د بیرو پاڼو باندې دی اووه ځله آیات کرسي چوف کړي او دا د پکاڼي معده کې او اوبو کې دی واچوي، په هغې دی ولمبي او یو څو ګوټه د تموالي. د سحر د جادو اثر به تې خدای لري. خو زه ورسره اکثر الحمد ویم او دا چار خلم ورسره او درود شریف. چاوی یو سړي ودونه کړي دي 4 او 4 واړه ښځې جمدې دي، اوس 5م واده کوي نو حکم یې څه دی؟ سخت بند دی. قرآن شریف حکم دی 4 پورې اجازت ته زیات نشته. دا خو زنا ده. ټیک ده که بله ښځه یې خوښوي نو یوه ښځه دې پرېږدي، اگر چې پرېښودل هم ښه کار نه دی، په هغې ظلم. خو د 4 په موجودګۍ کې چې د ده په نکاح کې وي 5م اجازت نشته. دا خو د قرآن شریف حکم دی، د یو ملا مسله خو نه ده. چاوی سړی متیازې کوي په ګوتو باندې ساس کې ولګي نو په خاورو دی راکاږي، یا هغه په ټیشو پیپر دی پاکي یا دی په اوبو وویځي. ګوتې کله لمدې شي ګس لاس ګوتې. په خبرونو په ډرامو کې او په دغه کې د ښځو اوازونه راځي. نه ښځو اوازونه د شهوت په نظر کته اورېدل خو نه دی، خو د خلقو دومره بلا عامه کړې ده چې خبرونه اورم د ښځو په اواز کې راځي. دا د انګریزانو نقل دی چې خلک سړي پې خوشحاله کړي. لکه اوس ښځو ته د سړو په اسپتال کې څه ضرورت دی، او ښځې ساتلي چې مریضان پې خوشحاله کړي. نو دا د انګریزانو هغه خبرې دي مسلمانانو کې خورې کړې دي. یعنې خبر د سړی وایي، ښځو ته څه ضرورت دی؟ د ښځو نورې خبرې لږې دي هغه دې کوي. چا وی قرآن شریف یادوم قرآن غیریږي نو دا خو ګران کار دی. استغفار زیات وایا، خدای به دې حافظه مضبوطه کړي. دا یو عالم امام شافعي صاحب د خپل استاد نه تپوس کوه، وکیع بن جراح نه، چې قربان زما د یاداشت کمزوری دی. نو هغه ورته وایي ګناه مه کوه، استغفار وایه.
په عربی شعرونو کې دا مسله ویلې ده شکوت الی وکیع سوء حفظي واوصانی الی ترک المعاصی ان العلم فضل من اله وفضل الله لا يعطى لعاصي. چاوی چې دا رښتیا حضرت عمر ویلي دي که چا ډېره ډوډۍ وخوړله نو د مرګ په وخت کې به یې د خولې نه بدبوی ځي دا ما نه دي اورېدل شریعت پابندي نه ده لګوله سړی څوک به ډېره خوري څوک به لږه ټیک ته د صحت دپاره ده ښه ده چې سړی په اندازه ډوډۍ خوري دومره دې نه خوري لکه د قنداریانو په شان قنداریان وایي یعنې د هغې یو اصطلاح ده چې موړ علي سړی شي چې پټکي تې پروزي ملا ورته وتړي او خولې پې راشي او یو لاس یې ستړي شي بیا په بل لاس شروع نو که دغه موړ وایه نو دغه موړ خو نه دی هواسې مړښ کې څه پابندي خو نشته څومره خورې خوره څومره څکې هومره څکه او خپل صحت ته ګوره ښه دا دی سړی لږ په اندازه خوري. دا چاوی یو تاجر یو سیز خرڅوي په نقدو ارزان او په قرض ګران دا روا ده او روا ده خو مجلس کې به فیصله کوي چې هلکه په نقدو هلکه په قرض دا پکې در کوم که نقد پیسې راکوې 15,000 دي او که قرض یې 6,000 نو دغه وخت کې به فیصله کوي هغه به ورته وایي زه یې په قرض هلم یا په نقد خبره به په مجمله کې نه پرېږدي. چاوی یو جینۍ ده هغې له دعای قنوت نه ورځي نو که صورت اخلاص ووایي د هغې په ځای دا دعای قنوت وترو کې چې وایي اللهم انا نستعینک ونستغفرک خیر دی صورت قل هو دی وایي ربنا دی وایي ربنا آتنا فی الدنیا حسنه یا بل یو آیات چې هغې کې دعا وي هغه دی وایي نو قنوت یې ادا کېږي. چاوی سړي نه سبا مونځ قضا شو نو څه وخت به یې کوي چې څه وخت ورته رعایات شو هغه وخت کې به یې کوي رعایات چې مونځ اودس به وکړي مونځ به وکړي او فرض سره د سنت هم وکړي د سبا سنت ډېر ضروري دي. درود شریف یو عالم دعا غوښتې ده مولانا بجلیګه صاحب بیمار چې ما ته دا جمع دعا وکړي چې خدای صحت ورکړي غیرتي سړی دی بهادر. بل یو دوست زمونږ دعا غوښتې ده هغه د جماعت خدمت کوي دا صفای کوي بیمار دی چې خدای شفا ورکړي. نور چې ستاسو دوستان وي بیماران کور کې بهر خدای د ټولو له شفا ورکړي او د ټولو حاجتونه موافق د شرع دی په خپل فضل و کرم پوره کړي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله. شلو باغیان امتیان جاڑی لقرآن